حکم د مسنونیت د تسلیس نفی کا ہوایا اصلا تسلیس د مسنوناتنا نمانم بلکہ اطالت پا قدر مفروض باندے پا مفروضاتو کے د مسنوناتنا زیادت او اطالت پا قدر مفروض باندے پا مفروضاتو کے د مسنوناتنا دے ہر یو شی چې فرض وی پاغه فرض کی زیادت پاغه فرض کی اطالت دا د مسنوناتو نه لکه قیام نفس قیام فرض اطالت پکې مسنون رکوع فرض د وګدواله د رکوع مسنون قرات فرض د وګدواله د مسنون نو اصل کی تقریر د مسنوناتو نه دی مسنوناتو نه زیادت او اطالت دی په قدر مفروض کی اوز دغا انتالت او دا زیادت پا مقصولاتو دا اندامونو کے متصور نو بغیر دا تقریرنا متصور نو بغیر دا تقریرنا نو من حکم ہوکا چے تقریر دا مسنوناتونا اصل کی زیادت دا مسنوناتونا حکم زیادت دا مسنوناتونا دا اطالت دے پا قدر مفروض بانے خدا اطالت او دا زیادت پا مقصولاتو کے متصور نو بدون دا تقریرنا نو من قول کچے تقریر دا مسنوناتو نہ دے حکم منع شو چے تقریر تا مسنون موایا زیادت و اطالت پا قدر مفروض بانی مسنون ہوگا ہر چے مسر سردا اغل تا اطالت و زیادت پورکی گی پا استعاب بانی نو ضرورت نشتا تسلیس لران نو استعاب دا مسنوناتو نہ شو تقریر تا سے ضرورت پاتے شو دا اولا دفع دا قیاس عقلیه منعکسه و مترده فممانعی سر یا منع دا علت یا منع دا حکم ما تا طالبانو ویلی وقت که ما دا اصول دوره کول وی مولانا صاحب دا نحو چی وایو بل فن وایو پی پوی شو چی دا مقصد دیو دا قصد خو پا دی اصولو منگ پوی نشو چی دا سشید ماوی دا خطا پنزکال اصول ویلی دی چی پنزد درشکال ایموی پا اصولو با پوینش وی دانو والی مای دا زکا چی دا اصول دا مجتہد دی نا دا مقلدان نو مقلد سا کجا خیل دی چی پدی با پویگی دا اصول دا چاری دا مجتہد دی آخذ من کتاب اللہ آخذ من سنت رسول دا وظیفہ دا مجتہد نس مقلد پی سنگ پویش اس کلا نشی پوی دی چی سمر وائی پویگی با پینا بس تا تب اصولو کی راشی دا خاص عام مشترک معول دا خاص دا مثال تا نرش زان ملکا بل مثال تا نش پیدا کول اصول خوی جوڑ کردر تا خو فهم خوب آغا وقت کیوے چی یو مثال اغویل یو 50 خطام پیدا کری ویکن تا نش پیدا کول ذکر تاغا قوہ نلری دا اشتحاد نظرنتا نو دا اصول دا مجتہدینو دی مسلم الثبوت کے ستا توعیدہ اربعت دلہ دا للمجتہد اما المقلد فالدلیل عنده قول مستنده ومجتهده مقلد دا پارا دلیل قول دا مجتهد تا فقہ گورا نو پوئیگے بچے فقہ سا مقصد تارا پارا آغا دلیل ہر چے مجتہد دے آغا دا پارا دا دلیل دی نو بس اسی آغا اصطلاحات دیز دا کو بی اویو بی او باقی زمانگا دا مقلدین و مثال پا اصولو کی دا توتیانو دے توتی چوری خوری اغم وی توتی چوری خوری وز دوم را خبر چه سو مثالون آغی ویلی و مغا منگز دا کری دی مزید نتاسو زیتا ولی شئی نی منگز زیتا ولی شو ذکر دا کار زمانگ ندی دا مجتہدین بیا دا دی زمانی علماء دعوت ساخذو سو مثالون ویلی شوی دی ویلی دوئیما دفع دا دلیل عقلی مترده یا منعکسه قول دے بموجب العلت قول بموجب العلت قول بموجب العلت دوی چاہتوی تسلیم کون الوصف علا وبیان ان معلولها غیر ما ادعاه المعلل علت مشترکہ مقیس مقصل مینز کی تسلیم کریشی تسلیم کون الوصف علا امن لیشی چی علتم دغا علت تے وبیان ان معلولها غیر ما ادعاه المعلل خبرتا واضح شیدہ خبرہ چی علت دا غدے خو معلول اغانا دے چی تا تیرا استے حکم اغانا دے چی تا را استے
مثال د احناف او د موالکو منځ کې اختلاف په غسل د مرفق کې جمهور ائمه په دې قائل دي درې واړه امامان چې دا سنگل داخله ده په مغسل کې دا سنگل مرفق داخل دی په مغسل کې امام مالک رحمت الله علیه وی دا مرفق داخل نه دی په مغسل کې انزی مستحب او مسنون ده خو لازم نه ده قدر مفروض کې نه ده ما طالبانو ته ترمذی درس کې به بار بار دا ویل چې افتراء د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې تعصب ډیر زیات ګینه په 100% مسائلو کې 90 یا 95 مسائلو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جمهور مرګري دا نور امامانو کې به یو متفرد شرط په 100 مسائلو کې به 15 یا 10 داسې مسائل پیدا شي چې دی به متفرد او جمهور به خلاف راځي او ما یو وخت کې دا عزم کړیو چې الله توفیق راکړي چې زه صرف په دې کتاب ولیکم چې خلکو ته د امامونه شان معلوم شي چې د څومره مسایلو کې د جمهور معیت کوي انفراد نه کوي او خلکو کې داسې معروفه ده پاکستان کې چې امامونه ګینې د ثلاثه ائمه مقابل کې یو سړی و د ځان ته انفراد کړي و هغه ځان تخنا اکثر مسایلو کې به درې مذهبونه مونږ سره یو مذهب به مخالف انفراد به بل څوک مرفق د سنگل انزل په مغسل کې قدر مفروض کې داخل دی کنا اختلاف ثلاثه ائمه امامنا امام احمد امام شافعی دا جمهور په دې قائل شو چې مرفق داخل دی په قدر مفروض د مغسل کې امام مالک رحمت الله علیه وی داخل نه دی په قدر مفروض دلیل هغه وی وایزکا ان المرفق حد فلا يدخل تحت المحدود لأن الحد لا يدخل في المحدود وأيديكم إلى المرافق دا حد شغایش و دا مرفق چې ذکر شوی دی حد دی حد نو دا په محدود کې نه داخلي ولی ځکه حد محدود کې داخل نه وي نو چې مرفق حد وګرځېدا نو محدود چې مغسول دی پاغې کې داخل نشي په دلیل د لأن الحد لا يدخل في المحدود سره توس تسلیم د دې دلیل او د دې علت کا منما دا چې الحد لا يدخل في المحدود دا علت مسلم دی خو حکم دا سره وباسا چې هغه غیر خیجی دا هغه چانه چې ادعاه المعلل مستوایا دا لاس را روان دی د دې اړخ نه مرفق حد راغی صحیح ده ته د دې اړخه مرازه د بر اړخ نه را روان شي نو سنگل وګرځوا حد متروک سنگل وګرځوا حد متروک نه د مغسول دی اړخ هم حد دی الکه ترخه می واځه د پاکستان حد خو نه دی خو د افغانستان هم حد دی کنه کله هغه اړخ نشي هغه حد کله دی اړخ نشي د دوی حد په محدود کې داخل نه دی نو ترخم د افغانستان شو کله هغه اړخ په راغله حد په محدود کې داخل نه دی د پاکستان شو بیا خدا خبره خو اسی وسمون خلی ترا لګنی حد خو په بل ځای کې دی کنه تاسو ته خپت نو دا د دې اړخ نه شروع کوي نو وایي چې دا مرفق حد د مغسول دی حد په محدود کې نه داخل نو مرفق په مغسول کې نه دی داخل تو ورته د بر سنگل د خوانه راش نو دا مرفق حد د مغسولم دی او حد د متروکم دی صحیح ده نو هو دا مرفق حد المتروك فلا يدخل في المتروك لأن الحد لا يدخل في المحدود دا مرفق حد متروک دی او حد په محدود کې داخل نه نو مرفق په متروک کې داخل نه دی نو مغسول کې خپل دن نشو په مغسول کې خپل دن نشو دې ته معنا ویل شي صحیح برابر کوي کنه اریزی دې خو پوښي ولګوي
داتا قول بموجب العلت ویلی شي. تسلیم کون الوصف علا، تسلیم کون الوصف علا وبیان ان معلولها غیر ما ادعاه المعلل. علت ومنلی شي خو حکم بل ثابت شي خلاف د هغې نه چې معلل ثابت کړي. دریم دفع د قیاس عقلی مترده یا مناکسه، هغه قلب دی. قلب لرم اصولین قسمین ذکر کئی، قلب الحکم او قلب العلت. داغی طریقہ دا جعل علت الخصم معلولا ومعلوله علہ، دا خصم علت معلول کا معلول علت کا، دا خصم علت معلول کا معلول علت کا. یا دویمہ طریقہ دا جعل السائل ما جعله المعلل علتا لما ادعاه من الحکم علتا لضد ذلك الحکم. سائل چی کم شے دا سائل را پاسی گی، مدعی چی معلل اور طویلیش دا کم حکم دا پارا علت جوڑ کریم، دا علت را واخلی داغی حکم زد پہ ثابت. نجعل السائل ما جعله المدعی معلل علتا لما ادعاه من الحکم علتا لضد ذلك الحکم. علت غیر واخلی حکم پہ غیر ثابت، فیصیر حجتا للسائل دون المعلل والمدعی. دا سائل دلیل شی ندا مدعی دا پارا. مثال دا غیر پارا زمانگا دا شوافیوں میں کے یو جزیہ اختلافی دا. دا رمضان روزہ چی کلا رمضان رو خیجی داخلش، شوافیع رائے دادا تعین دا قصد قلبی پر رمضان کی دا روزہ نیون کے دا پارا دا فرائضونا دے بتعین کئی. کدا نیت دا تعین پکے ہونکا نو دا رمضان روزہ نسی کی. احناف وی نیت ضروری دے خبر دا، لیکن کدل تعبد تعین کئی کن کئی شارع تعین کردے دے پکے قضا نسی کی گی، کفارہ نسی کی گی، اسم نسی کی گی. زکاة دا شارع تعین موجود، دا تعین کوي کنوی بس تعین من الشارع راغلے. تعین دا قصد قلبی دا دغی عابد سر تعلق لری، او قصد دا عابد پا مقابلہ دا قصد اللہ تعالی و ارادتی ہی کی چی تعین آگا کردے. دا الہ العالمین تعین پہ مقدم دے پا تعین دا عبد بان. آگوی یو مثال قیاس پیش، ان صوم رمضان فرض فالشرط فیہ التعین کالقضا. قضاء مقص علیکا رمضان روزہ مقص کا علت مشترکہ کونہما فرضا حکم علتا پا قضا کی تعین دا سائمنا، حکم دلتم تعین دا سائمنا. منگا جواب کو لا یشترط التعین فیہ بعد ما تعین اليوم کالقضا. تعین نرے پکار پر رمضان کی دا عبد نہ تعین دا ضرورت نشت. رستر دینا چی تعین دا یوم دا شارع نراغلی لکا قضا، تا چی دا قضا دا پاری ورز متعین کڑا مخی نا دی متعین آغا ورز چراشد بیم تعین تستاید ضرورت نشت. مخی نا دی ویلی دا ورز با دا قضا روڑم، نو دا عبد نا چی تعین راغی بیم تعین نغواری دل تا دا شارع نا تعین راغی دا عبد تعین تس ضرورت. نو علتو من لیشا خو حکم پا زد دا غیبان ثابت. سلورما دفع دا قیاس عقلیہ متردہ یا مناکسہ پا عکس سر کی گی. عکس چاہتوی تمسک السائل باصل المعلل على وجه يكون المعلل محتاجا الى وجه المفارقة بين الاصل والفرع.
دا دوا خصمین یو مدعی هغه ته معلل وي لکه تعلیل او علت دی بیانوي دا دویم سائل را پاسیږي باصل المعلل د معلل په علت استدلالو کی دا سی عجیب استدلالو کی چې مدعی مجبور شي مفارقه ته پمنځ د علت او د حکم کې چې اصل فرع د علت نه د یو جزئیه راو باسي چې مدعی خپل مجبور شي چې را زما د علت او زما د حکم یعنی زما د اصل او د فرع منځ کې مفارقه د جدای پکار نو دې تعکس ویلیش مثال زمنګ او د شوافیو منځ کې جزئیه اختلاف ده زنانه چې کم زیورات لري نصاب ته چورس احناف وی پدې باندې زکات شته دی شوافیع وی زنانو باندې پسونه کې زکات نشته څومره سونه چې جوړ کړي زکات دین ور کوي احادیثو کې زمونږ د احناف مذهب د تایید ډیر زیات روایت دي اغوی عقل قیاس دا پیش الحلی اعدت للابتزال فلا تجب فيه الزکاة کسیاب البزلہ جامع د استعمال مقیس علیہ گانا د زیورات د استعمال مقیس علت مشترکہ کونها للبزلہ دوڑا استعمال لپار حکم پا جامو دا استعمال کی عدم زکاة حکم دلتم عدم زکاة دا قیاس تو اس عاکس پا شکل دفر دا قیاسو کا ورطا ہوئے تا قیاس دیر پارا مقیس علیہ سیاب البزل راویس رازا چستا دا قیاس پا شانزم قیاس حکم آغاز ورات سپینزر وغیرہ چه سڑو استعمال کی راوستی لا تجب فی الزکاة ولی زکاة دا اعدت للابتزال دا استعمال لپار دی فلا تجب فی زکاة کسیاب البزلہ والشوافع تواوی چه سڑو کلا چاندی یا وغیرہ دا استعمال دا پار جوڑا زکاة پیشتا نو دی ویشتا نو دستا علت خولتا موجود دیکھا هم د ابتذال لپاره دا وزنان هم د ابتذال لپاره ادا د علت د قیاس در واخسته اوس د مجبور دی چې یا به دا خبرم کوي چې نارینه د استعمال لپاره سونه ساتیم زکات پکې نشته یا به دا خبره کدا نه کوي نو د خپل اصل او د فرع منځ کې به د مفارقت قول کوي نو دې تعکس ویلی شي پنځمه دفعه دا قیاس عقلی متردہ یا مناقصہ فساد الوضع دا فساد الوضع ندی آسان معنی دا معلل و مدعی دغ علت وضع کرے دا اثبات دا دغ حکم نپارا ترا پرتش سائل جعل السائل العلت وصفا بحیث لا یلیق بهذا الحکم سائل دا علت دس یو وصف جوڑ کی چی دغا حکم دے سرا ملائم مناسب نوی لگی نور سرا نو فساد دا وضعی تا چی تعین وضع دا دے علت دے حکم تکڑی ملائمانا دا زمانگا دا شوافیوں میں کیو جزی اختلافی دا مسئلہ اتفاقی دا چی ارتداد دا حد الزوجین سبب دا زوال دا نکاح جوڑی گی سبب دا مفرقت خضا و خاون کی یو مرتد نو ارتداد دا حد الزوجین سبب دا پار دا زوال دا نکاح دا اتفاقی دا وس اسلام دا حد الزوجین اسلام دا حد الزوجین دا سبب دا پار دا زوال دا نکاح سابقی جوڑی گی کنا دا اختلافی دا احناف وی چی ارتداد دا حد الزوجین سبب دا زوال دا نکاح خو اسلام دا حد الزوجین سبب دا زوال دا نکاح نہ جوڑی اسلام دا حد الزوجین سبب دا زوال دا نکاح نہ جوڑی خضا و خاون کی یو ایمان راوڑ پزڑا نکاح دی بیم باقی پاتی کی دیش آغوی دلیل وی
اسلام احد الزوجین اختلاف فی الدین فیفسد النکاح کا ارتداد احد الزوجین، نو ارتداد دا احد الزوجین مقص علی، اسلام دا احد الزوجین مقص. علت مشترکہ پدواڑو کی اختلاف دا دین، حکم پا ارتداد صورت کی زوال دا نکاح، حکم پا اسلام دا احد الزوجین کی زوال دا نکاح. دا قیاس شددی تپی بانی فساد دا وضعیو. دا کم علت چی اختلاف دا دین دے وضعی که دا زوال دا نکاح دا پارا، او قیاسی که اسلام دا احد الزوجین پا ارتداد بانے، نگویا کہ قیاس دا اسلام پا ارتداد را گئے، قیاس دا چاند دا اسلام پا ارتداد بانے را گئے. او پا ارتداد کی زوال حکمو، نو پا اسلام کیم زوال حکمو گرزو. اس راشا چه دا اسلام سبب دا اتلافو دا اتفاقو دا یوزیوالی دے که دا تفرقی دے. ارتداد خواسم تفرقه دا، دا اسلام سبب دا تفرقی کی دیشی کنا. نو جواب ورطا داو که چل اسلام عاصم غیر مزل، اسلام خود حقوق و محافظ دے، ملکیت نورم تامی زائلینا، تا خو اسلام مزل ثابت کا. نو کون العلتی وصفن بحیث لا یلیق بهذا الحکم، علتنا دسی وصف جوڑ کے چکم حکم پہ معلل ثابتائی آغا دیسا ملائم نوی. ارتداد خو مسلم خبر دا سبب دا تفرقی دے و دا اختلاف دے، نو اختلاف تفرقہ مرالا پی، او ہر چی اسلام دے سبب دا اتلاف دا اتفاق دے، آغا تسنگ سبب دا پارا تفرقی و دا زوال دا مل کرزے. شپگما دفع دا دلیل عقلی متردہ یا منعکسہ، نقض دے نقض. نقض چاہتوی وجود العلتی بدون الحکم، وجود العلتی بدون الحکم. آغا چے کم علت رئیس تلے، آغا علت پیدا کو حکم نوی، خپل آغا مجبوری کی فساد دخپل دلیل لکا. دا حنابلہ رائے دا زوائرم پہ قائل دی چی نیت پاو دا سکی دا فرضونا دے، نیت پاو دس کی فرض. دلیل ویلوزو طہارت فنیت شرط فیہ، داو دس طہارت دے نیت پا کے شرط. منگا ویو منقوض بے غسل الثوب، داستا دا دلیل دا منقوض دے پا غسل دا ثوب سر. تا دلیل داوی چی دا طہارت ہر طہارت کے نیت شرط نو دیکم شرط. نو دا خبرہ چی ہر طہارت کے نیت شرط باطل دے، منقوض دے پا غسل دا ثوب سران. یو سڑی جامع و انزلی خو پا نیت دا طہارت یو نه انزلی، نیت پکی نشتا طہارت راغلی، نیت نشتا طہارت راغلی. نو دا نقض دے وجود دا علت بدون الحکم. وما دفع دا قیاس عقلی متردہ و منعکسہ غا معارضہ دا. لکه اومغه شوافع سره جزئی اختلافی دا چی تسلیس پا مسح کی اغید مسنوناتو نگرزئی، جمهوری نگرزئی. قیاس دا اغید دے المسح رکن فی الوضو فلیسن تسلیسو کل غسلی. مقصولات مقص علیک ممسوحات مقش، علت مشترکہ رکنیت حکم علتا تسلیس دلتم تسلیش. طور سا معارضہ دا قیاس ہو آیا. المسح رکن فلا يسن تسلیسهم کالمسح علی الخفین والتیمم. دا مسح رکن دینو تسلیسی سنت نہ دی، لکا مسح پا خفینو پا تیمم بان، تیمم کے مسح علتا تسلیسات سنت نہ دی. ندلتم تسلیس سنت نش. ندا قیاسو کا دا مسح پا غسل بان، منگا قیاسو کا دا مسح پا مسح بان. معارضم دا معارضی پا صورت کی بیا ترجیح قوی دلیل طور کولیش. معلوم خبر دا چی قیاس دا ممسوح پا مغسل بان یا قیاس دا ممسوح پا ممسوح بان، نو دا قیاس اولا شد آغا قیاس نا چی دی پا مغسولاتو کردے. دا معارضہ دا معارضت دا وہ قسم دفی کی گی.
دویم دلیل دلیل سمعی دی اغین اصولیین تعبیر کئی پا دلیل مؤثر سرا دلیل مؤثر دوی چاہتوی مالا انتفی الحکم بانتفائی دا دلیل پا نفی سرا حکم ننفی کیگی ولی کی دیشی دلیل مؤثر سمعیہ کی یو حکم ثابت شی بعشرت دلائل یو نفی کا پا یو اعتراضو کا پا بل و ثابت نچوڑی دا سی دے متردہ لکتا چی قیاساتو بانی دلیل نا پیش او سمعیہ داتا دا قرآن و سنت و اجمانا تا دلائل پیش کے نو دا مؤثر دی دا سمعیہ دی او قیاسات چی دی اغا عقلیہ متردہ منعکسہ دی دا غیت دفعا پی سبعات طرق دا دی دفعا پی یوسیز دا چی معارضہ دا آسینا چی چا دلیل کتاب اللہ نا پیش کریں تب ممانعی پیش کے فساد الوضع پیش کے قول بموجب العلت یا قلب یا عکس معارضہ نقص یوم نشی کولے سوا دا معارضین پا دلیل سمعیہ کی دفع صرف پا معارضی سر آیت چا پیش کا معارضہ کی آیت در نغواری حدیث مبارک پیش کا معارضہ کی با حدیث پیش کے بیا باغل تسند پا لحاظ متن پا لحاظ اخذ بالعمل و تعامل پا لحاظ وجوز ترجیح شتا کنا چی پا کما طریقہ ترجیحی آگے کی بھی اور ترجیح ورکے نو دویم دلیل مؤثرہ شا چی دیتا دلیل سمعی ویلیش نو دفعی کی پا معارضہ بانے فحسبو بل سی بانے دفع نشی کی دا دلیل سمعیام دا در قسمش اول دا غینا کتاب اللہ دے دویم دا غینا سنت رسول دے دریم دا غینا اجماع دا زی اجمالی پو حصول بانے تیرے گم دا تاستا تیر شوی دی خو صرف آغا مستحضر شی درتا و دا فن دا مناظره دا فن دا اصول سر ولگی بس باقی دا تاسو سو کالو کی ویلی دی اول دا دل و سمعیونا کتاب اللہ دا غیر پارا شل قسمنا دی قسم اول دا اینا خاص دی چی دا راجح دے پنورو باندے قسم ثانی دا غینا عام خاص دے عام بیا مشترک دے بیا معول خاص عام مشترک معول دا اصول شاشینا نیولی تر مولئی پوری تر تلوی پوری موائل تولم دا ذکر کے کتاب اللہ خاص عام بیا چی کلا دلائل راش پارا مسئلہ کی مثلا دعا بعد سنت چتا دلیل پیش کے اذا فرغتا فنصب چا فارغی گے دا عباداتنا فتعب فی الدعا دا دیس چلو کا دا خو عام الگا خو عام دا قرآن کریم نا قسم دے و قرآن کریم استدلال کے پیش کول جائز کنا دی جائز اصولی انسنگ وی چی خاص دے و عام ارا مسئلہ کے خو خاص نوی کنا ارا مسئلہ کے تاسو خاص در نو غوارم کنا ارا مسئلہ کی نو یقینو کئی چی دا مانزه فرائض بم پیدا نہ کئی دا ټول استدلالات دا عام نه نماز پخیم پا مانزه کی قیام سنگره تو فرض دلیل پیش کا قوم اللہ قانتین پا ماز پخیم کی کمازی گر عام دے کنا اخو عام دے کنا لیکن تا دے خاص دا پر استدلال تے کولی شی کنا نو عام نا استدلال دا نروانوی بیا آغا وقت کی عند انتفاع الخاص استدلو بالعام دا خود اصول قیدہ نا خاص چی منتفش استدلال خود بخود دا عام نا بیا دا احناف اصول آغا خو دا عام قطعی گنی پشانتا دا خاص نو چام قطعی دام قطعی معارضم کی دیشی بیا البتہ عام مخصوص البعض
چې استثناء ته وشي هغه بیا ظني ده هغه د خاص مقابله نشي کولی خو عام مخصوص البان بیا ثلاثه چې ورسیږي بیا قطعي شي ځکه بیا عام نش متعدد نش نو خاص عام مشترک معاول بل ظاهر د النص ظاهر النص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابه حقیقت و مجاز صریح کنایات شپارش استدلالات سلور استدلال بعبارت النص باشارت النص بدلالت النص باقتضاء النص دا شل قسمونه شو دویم دا دلیل سمعیه مؤثرنا سنت رسول دویم ورنه سنت رسول داغینا تعبیر پا حدیث سره کیږي علم الحدیث دو قسم علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث د کتاب اقسامو کې مې تفصیلونه کړه چې تاسو ته تیر شوی دي احادیث او اقسام ولی کوي ځکه دا ډیر ضروری دي مقابل جانب علی حدیث د قران کریم حافظ وی فنون نه ویلې تا نه په حدیثو کې اوس مهارت لري نو دا قسمونه پیژندل ضروری دي علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث درایت الحدیث چې کوم دی هغه اصول حدیث ته ویل کېږي اصول حدیث د حدیث کوم اقسام چې تا ته ښیي مصطلح الحدیث او روایت الحدیث چې کوم دی هغه علم يعرف فيه اقوال النبي والصحابي والتابعي وافعاله وتقريراته واوصافه هغه علم نه چې پې کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اقوال افعال تقریرات اوصاف ذکر کړي دغه شان پاغي کې اقوال الصحابه او تابعین ذکر کړي خدا پنځ د علما د اصول حدیث باندې هر چې پنځ د علما اصولیین باندې علم روایت الحدیث عبارت دے عما اضیف الى النبی من قول او فعل اصول حدیث دو اصولیین په نسبان دی هغه وی چې فقط نبی علیہ السلام ته قول فعل مضاف شي دغه ته حدیث ویل شي الى الصحابي و الى التابعي دا د اصولیین په نسبان یا حدیث نه او په نسبت د محدثین باندې صحابه ته منسوب هم حدیث دی حدیث موقوف ورته وایي تابعی ته منسوب شغم حدیث دی حدیث مقطوع ورته وایي دی نو اصطلاح د محدثینو د اصولیین نه عام شو اصولیین ما اضیف الى النبی من قول او فعل فقط او پنځ د محدثینو باندې ما اضیف یا علم يعرف فيه اقوال النبي وافعاله وتقريراته واوصافه واقوال الصحابي والتابعي دي ټول تویل شي موضوع دغه علم روایت الحدیث ذات النبی من حيث انه رسول او چا ویلی الروایات والمرویات الروات والمرویات راویان او د مرویانو بحث دا موضوع دی فن او هر چې علم درایت الحدیث دی چې اصول حدیث او تویلیش سیوطی رحمت الله علیه هغه غونکړي په دغه شعرونو کې علم الحديث ذو قوانين يحد يدرى بها احوال المتن والسند فذاك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود علم حدیث خاوند قوانین و تعریفی کولش
پدې سره چې د په وجه احوال د متن او د سند معلومي دا درایت الحدیث هم دغه موضوع هم دا چې متن او سند غرض او غایه دا چې مقبول روایت د مردود نه بیل شي. نو دویم دا دلیل سمعینا حدیث مبارک. دا حدیث په دوه قسمه دی، متواتر دی خبر واحد، متواترن خبر واحد. حدیث متواتر عبارت عن الخبر الذي يكون رواته كثيرين بأن يكون جمعهم بالكذب محال. روات د سند ډیر زیات وي، محال وي چې دی ډیر اغون شي په دروغ باندې. ويكون تعداد کثرتهم باقيا لاخر السند، تعداد د کثرت اخر د سند پورې باقی وي. د سند په باب کې نتیجه تابع د خاص ارزل بقا ماخا ګرځوي. مثلا مشهور هغه چې درې یا فوق د دریونه سندی بیان کی حد تواتر ته نه رسیدل. عزیز هغه چې دو راویانول، خبر واحد هغه چې یو اوس دی وخت کې د مصنف د کتاب او د نبی اسلام په منځ کې 5 وسایط راغلي، 6 وسایطی، کله 3 راغلي، ثلاثی، کله رباعی، کله خماسی وی. دی وخت کې په زمانه د صحابو کې مطلب دا لس راویانو روایتو کا، دی هر یو نه بیا لس تابعین روایتو کا، دی هر یو نه بیا لس نور مقدری طبقه تواتر کې راو چلیت. څلورمه طبقه کې یو سړی روایتو کا، پنځمه طبقه کې بیا لس روایتو کا، مصنف تم په لس سند راغی، نتیجه تابع دا خسار زل دی او ته خبر واحد وای د دې وی طبقه دلاس. اگر کبرم لس دی ختم لس دی په دامنز کې خبر واحد راغی، بس دا خبر واحد. دا شانت مشهور یا متواتر سندن شتا خو په یو رتبه کې عزیز شو، دو رالل، بس دا حدیث عزیز دی. نو متواتر عبارت دا خبر نه دی چې روات کثیرین وی، چې توافق په کذب محال وی، او تعداد د کثرت باقی الاخر، اخر د سند پورې بدا تعداد باقی وی. دا شانتا حدیث متواتر په حدیثو کې ډیر قلیل دی، ډیر قلیل. چا دو یاد کړی دي، چا یو یاد کړی، چا درې یاد کړی. احادیث متواتره سندن ډیر قلیل. ويكون مسندن الى شاهد، دا قیدم چا لګول. تواتر بیا سلور قسم دی، تواتر الاسناد، تواتر الاسناد، دویم تواتر الطبقات، دریم تواتر التعامل. بعضی چیز وی هغه په سند سره تواتر نه لري خو تعامل سره تواتر وی، تعامل سره تواتر وی. مسواک چې په کوم احادیث ثابت دي اخبار احاد دي، هر یو سند چې راواخله خبر واحد دی یا لاقل عزیز بوي. خو تعامل تکراشو نو کون المسواک من الدین په تواتر تعامل ثابت. بچی غټ ار چاته پتر چې دا من الدین، کچاته انکارو کو چې یاره مسواک د دین نه دی نو کافر کیږي. تواتر نه انکار راځي، تواتر مفید د علم قطعی وی کنه منکر کافر. شاه نور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیہ پا اکفار الملحدین عن ضروریات الدین پدې کې دا عوامو په ذهن کې معروفه ده چې فرض و منکر کافر دی، د واجب او سنت و منکر کافر نه دی. پدې مسله تحقیق کړي او بیا ویلي دي چې دا هغه مسنونات دي چې کونها من الدین ثبوتی په تواتر نه وي،
کچرته مسنون وي یا مباح وي یا مستحب وي خو ثبوت په دین کې په تواتر سره وي، تواتر یا سندي وي یا د تعامل وي، نو به انکار باندې کفر لازمیږي. به مثال کې مسواک پیش کړي چې دا په اخبار احاد سندن ثابته ده، خو کونها من الدین دا په تواتر تعامل ثابته ده. دغه شان امامم ده، روایت دی باره کې چې څومره زیات دي خو اخبار احاد دي یا ضعیف یا قوي، خو کونها من الدین دا ثابت په تواتر سره او په تعامل سره ده. که چا وویل چې امامه من الدین نه ده نو کافر کېږي ور باندې، د دې تواتر نه انکار راځي. یو څیز به مباحي خو کونها من الدین په تواتر ثابت شي منکر کافر کېږي، لکه اباحت لحمې د بقرې اکل مباح دی، خو کونها من الدین دا په تواتر ثابت ده. هر بچی ته دا پته چې هندوی ناروا ګڼي مسلمان روا ګڼي، که چا وویل چې دا من الدین نه ده یا جایزه نه ده کافر کېږي ور باندې. نو دریم تواتر تعامل دی. څلورم تواتر علی قدر المشترک، تواتر علی قدر المشترک. تواتر علی قدر المشترک هغه داوی چې د سند په لحاظ سره خبر واحد وي خو مجموع من حیث المجموع چې راواخیستلی شي حد تواتر ته رسي، لکه معجزات سیدنا النبی المختار صلی الله علیه وسلم، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معجزات هر یو که راواخلي نو په تواتر نه ثابته سندن. خو دا ټول معجزات او سندونه راغونډ که احادیث راواخله نو قدر مشترک دا خبره ثابتوي چې ان النبی کانا ذو المعجزه، چې نبی صلی الله علیه وسلم ذو المعجزه وو. که چا وویل چې نبی علیہ السلام معجزې نه لرلې کافر کېږي، ځکه دا د تواتر علی قدر المشترک نه انکار راځي. که د یوې معجزې نه انکار وکړه معجزې خاصې نه دلال براشي خو کفر نه راځي، ځکه په خبر واحد ثابتوي. شجرې د معجزې نه دا ما د ګوتو نه چې کوم روان جریان راغلی او د دې معجزه څومره معجزات چې دي سوا د هغه انشقاق د قمر نه چې په نص قطعي ثابت، چې نور څومره معجزات دي په نصوص قطعي نه ثابت، که انکار دی وکړي دلال دی خو کفر نه دی. خو که چا وویل چې نبی علیہ السلام معجزې نه لرلې کافر کېږي. ولې؟ ځکه معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول حدیث چې راغونډ کړي نو علی قدر المشترک دا ثابتوي چې انه کان ذو المعجزات. دا تواتر علی قدر المشترک. داول حدیث متواتر ہو. دویم دا حدیث نا خبر واحد. خبر واحد لر متعدد اقسام دی خو پا اعتبارات و جہات مختلف ہوگان. اعتبارات بذکر ورکے چې دا تقسیم او تعریف کې څه فرق دی. تعریف دې لپاره کېږي چې دا غسیز ماهیت ذهنی او پیژندلی شي، او تقسیم دې لپاره کېږي چې دا غسیز وجود خارجي او پیژندلی شي. نو دا تقسیم په خپل مفید د تعریف دی، په خارج کې تا ته درخایي لکه تعریف چې مفید د تعریف دی. نو هر کله چې ته د یو څیز تعریف وکړې او ثانیاً بل تعریف کې، نو تعریف د معرف تحصیل د حاصل دی کنه. نو دغه شان ته تقسیم د هغه څیز چې یو ځل تقسیم شد وي دا هم تحصیل د حاصل، چې یو ځل یو شی تقسیم شي بل تقسیم نشي ورکولی. اول تقسیم د تعریف د پاره خارجي کړی دی، نو تعریفاتو کې هغې کې معرفت ذهنی وي او په تقسیماتو کې معرفت خارجي وي، نو دواړه مفید د تعریف. نو تعریف د معرف چې تحصیل د حاصل دی، نو تقسیم د هغه څیز چې تقسیم شده وي ثانیاً هم تحصیل د حاصل. نو چې هر کلم یو شي ته بل تقسیم ورکې نو اعتبار به بدلی، جهات به بدلی. نو خبر واحد لره اوس مونږ ډېر تقسیمات ورکو خو په اعتبارات مختلفه و جهات مختلفه چې تحصیل د حاصل لازم نشي. خبر واحد باعتبار الانتهاء على ثلاثة اقسام. خبر واحد باعتبار الانتهاء دا مصنف امام بخاری، امام مسلم، صحیح ستہ وغیرہ کتب الحدیث دی جانب تا ابتداء د سند وی. صحابی چې کوم اړخ کې واقع دی انتها د سند وی.
که حدیث مرفوع. که بیا حدیث موقوف تابعی چې کوم ځای کې واقع دی انتها د سند هغه ته ویل کېږي. که حدیث مقطوع تبع تابعی چې چېرته واقع دی انتها د سند هغه ته ویل. نو ابتدا د سند انتها د سند دو خبر واحد په اعتبار د انتها سره علی ثلاثه اقسام درې قسمه دي. مرفوع موقوف مقطوع. مرفوع موقوف مقطوع. مرفوع هغه مسند ته ویلی شي چې اتصال تر ذات د مصطفی صلی الله علیه وسلم. او موقوف هغه حدیث دی چې دغه انتها تر صحابي وشي. د صحابي فرمودات ته حدیث موقوفه ویلی شي. او مقطوع حدیث دی چې انتهای تر تابعی وشي. اوس د وهابیانو کتب مو مطالعه کوئ. که چا کتلی وي نو پاڼه په پاڼه به د هغوی په کتاب کې تاسو پیدا کوئ چې هذا موقوفا لا حجت فی الموقوفات. خو طالب دلته نه پوهېږي چې دې خبرې څه مقصد. هذا موقوفا څه معنا؟ دا د دې حدیث انتها صحابي ته ده، یعنې دا د صحابي فتوا ده. لا حجت فی الموقوفات د صحابه خبره دلیل نه ده. صحابه خبره دلیل نه. نو بیا ګیلې ته ولې کې چې امام صاحب خبره نه مني؟ هغه د صحابه خبره نه مني نو ستا امام صاحب څنګه ومني؟ نو د دوی هره پاڼه کې دا خبره ده چې هذا موقوف لا حجت فی الموقوف. دا خبره فی الجمله تر یو ځای صحیح ده، خو بیخي غلطي کوي، اهل د دین دي. دا مجتهدینو باره کې دا خبره ده چې موقوف حجت علی المجتهد نه ده. موقوف حجت علی المجتهد نه ده. امامنا یو قول کړی دی، ته په مقابل کې د عبدالله بن عباس سے قول پیدا کی او تر پورته کې الزامن حجت کې په امامنا باندې چې عبدالله بن عباس سے دسی وي او ته دسی وي استانه منم ولې خلاف کړي. مجتهدینو باندې په موقوفات او استدلالات لازم نه، هغه اخذ من کتاب الله و سنت الرسول کولی شي. او دغه صحابه هم اجتهاد کړی دی او دغه مجتهد هم اجتهاد کړی دی. فلهذا په دغه وخت کې قول د یو صحابي الزامي حجت په مجتهد نه جوړي. نو خبره فی الجمله جوړه ده چې موقوف لا حجت فی الموقوفات خو للمجتهد. او هر چې مقلد دی خو د فقیه قول پیش کولی شي، نو صحابي قول به څنګه نه پیش کوي؟ د دې زمانې خلک به د صحابي خبره څنګه نه مني؟ بیخي غلطي کوي. ما درته وویل چې دا نخري غلطي دي که نه، مجتهدین نه دي او خبرې د مجتهدینو شروع کړي. نو په اعتبار د انتها سره درې قسمه شه، مرفوع شه، موقوف شه، مقطوع شه. موقوف معنا د صحابي ته انتها شوي،